السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سحر مو په خیر شه. سحر دی او ډېر ښکلی نور دی او ټول خلک ګرځي ګیر چاپېره. نو مونږ هم راووتو، بس چکر به ووهو او بیا به ناشته وکړو، وځو سکول ته انشاءالله. دا وګوره نری نری پرخه اورېدلې ده. یو ملګري پکې بېګا کمنټس کړي وي ته مونږ کلي پسې خفه کوې. د کلي پسې نه خفه کوم، خو بس زموږ خو ژوند د کلي کې مړ د بار به څه ژوند دی. سړی بار خو سړی ذلیله شي. دا وګوره ماشاءالله څومره ښکلې. اوس به سپرلی شي، بس اوس به پاڼې ولګي. بس ماشاءالله وګرځېدو، چکر هم ولګو، اوس کور ته ځو چې دا مشاهده لږه ووینځو او څه چای پراټه وکړو، ځکه وږي ټوله شپه تېره شي او چې ځو بیا خپلې ډیوټۍ ته. رسېدلی یم ډېر وختي، تره کره مې ګلکار کار کوي، زه ګورو چې څه کوي. پته راته نشته خو چې ټیلونه لګي او که انټرلاک یې لګي، خو استاد ځان ته لیول کو. ویم څه کوي، بس سلاک ما کې یاد کړ، نو ویم بس زه دله ګورو. شیپل صاحب به هم وي چې سړی نن د وخته راغی، خو بس نن د وخته پاڅېدلی یم او کوشش کوم چې روټین بدل کړم، ځکه چې انسان نور مونځونه کوي او د سهار مونځ نه کوي که نه، نو بیا انسان هسې ځان ته څه ملامته غونده کي او زندګي هم څه سور غونده کې نه کي، ځکه چې لومبې د سهارې مونځ انسان وکړي انسان صحیح. نو کوشش کوو چې خپل روټین بدل کړو. نور مونځونه هم داسې نه چې لکه بلکل 5 وخته کړو، هغې کې رانه هم یو نیم چې ته پاتې شي، بس دا زمونږ بدبختي ورته ووایه. خو اوس کوشش کوو انشاءالله چې روټین صحیح کړو، د سهار لمونځ کوو، نو انشاءالله هر کار به هم صحیح. یاد شي کلیواله چې دا په موږ برکې دنیا دا دغه به وو، زکمان به وو، انختې به وو ورپورې، کله به پکې سره راشو کول او کله به هم زیړ راشو کول، لاړو دام ختم شو. دا زکم به زموږ خلکو هم ډېر په شوق باندې خوړه او تاسو په یوټیوب باندې سرچ کې دا ټول نه زیات په فیصل آباد او په سیالکوټ په دغه پنجاب په علاقو باندې کېږي او دا پنجابیان ډېر په شوق سره خوري. او که چېرې زموږ د خلکو یاد شي نو لږ وخت مخکې دا پنجابیان به دلته راتلل او کریټونه به یې بیا ډکول وړل به، نو خامخا د دې څه نه څه فایده شته، ځکه چې کله انسان د هغې هغه خوراک ته ګوري او د هغې هغه شکل ته ګوري، انسان ته پته لګي چې په دې کې څه فایده ده. خو بس زموږ د علاقې نه ختم شو، چونکې لږ غونده کېدي. یو بل کلیپ د سره هم شیر کوم چې په کومه طریقه باندې به دا کېده، ځکه دی اوس موسم دی، دا به میوه نیوي. امید دی چې ما ته به نن دروازه کولاوي، ځکه چې نن خو زما په خیال باندې زه ډېر د وخته راغلی یم، نو کېدای شي دروازه راته کولاوي. یاره دروازه بنده ده، دروغ درته څه ووایم، دروازه راته مکمل بنده ده. اصل کې ټیم 8:30 دي، نو کېدای شي چې د وړو د وجې یې بند کړي. یو پاټ ساباډي دی، یو دی. وعلیکم سلام. میتسو وعلیکم سلام. کینې پیپر د سری
نو ولې نه د پیپر وشو او اوس د کور ته ټایم لیټ کېږي را باندې لمونځ به مو کوو ورته انشاءالله او روټۍ به ورته مو خورو. د ټولو نه زیات د خوشحالۍ خبره دا را دغه دی شاته به تاسو دغه ملګري وینئ دا د مقبره کې زمونږ دا خلک کمکل به ورته ووایم هغوی کړنجانې که نستي وو مونډانې ترې وباسلي وو د هغې دپاره بیا مونږ مشرانو ته ووایي هغه ویډیو به هم زه تاسو سره شیر کړم چونکې دا زمونږ مقبره ده او ټول خلک ضرورت راځي مړې غم هر چا کار راځي نو مونږ وایي چې یاره بایي دې کې کم دا کړنجان شوي دي چې کوم مشرانو دا ډکې خرڅ کړي وو هغې له پکار دي چې په دې کار شروع کړي نه الله دې قدر وکړي الله دې عزت وکړي چې زموږ په خبره عمل وکړو ماشاءالله هغه دې دغه مخامخ کړنجانې شروع کړي دي ټول به ډکېږي نو الله دې هغې له اجر ورکړي او الله دې ورله صحتونه ورکړي چې زمونږ په یو وینا باندې دا کار شروع کړو. بھائی یو کس په وټساپ باندې میسج وکړو السلام علیکم مې وعلیکم سلام وی دیګونو والا وی ما دیګونو والا ما چې ته مرګري بینو وی دې کې سوره روجي راځي او خشاک به سوره لګي مطلب ټول تپوسونه وکړل 15 کیلو روجي پکې راځي وی دیګ په سو پخه مې یار نن سبا خو ریټ لګو چې شیر په 800 وی زبل 1000 روپیا درکم وی مناګي ته بر روان اتوار نه بل اتوار راځي مې ولل ته کاپیرانو سي کې روجه کې په زناور باندې خوري ما دلم سم کې لکو وینه دا را روان اتوار مطلب 19 تاریخ باندې وی زبل 1000 روپیا درکم وی مناګي ته بر راځي مې ان شاء الله زرزم به نو بس کار سو کې نه کری شی ویلی هو تعالی لومبه پکار چې تا معلومات کړو کال به دې کړو او کنه مطلب زما پته ما باندې نو خانه زه خو دیګونه نه پخوم تو صرف ځان لاګې پراټه کوم نو سکول نه چې رالم ډایرکټ ویده شوم او اوس پاڅېدم ایله مخ لاس مې وکړو ځان مې فرش کو او دا ټایم زه سیدالله ري سره ګپ لګوم دکان کې نو بس دا چې ځو هغې سره به لږ ګپ ولګو بیا ګراونډ ته انشاءالله راځو. ملګرو سره ګپ شپ هم ولګېده جنګ هم پکې مو کو هر څه پکې وشو بس خپه یم پې ورته نوم یې نه اخلم خو لکه بس یو بل سره مونږ ډېر تیز شو د چا په سر باندې نو جنګ هم نه دی کړی خو لکه د خولې هغسې خفګان هم راغی نو هلکه خفه کېږه مه ښه ګراونډ ته رالم او ګراونډ خوشې پروت دی یقینو کې د خلکو کلونه شوي په یوټیوب باندې او ډېر ټایمونه لګولي دي بلا بلا محنت یې کړي دي او ماشاءالله زمونږ ملګري زمونږ د کلي خلک او ما ښه سپورټ کوي ما له ډېره مینه راکړي زما ویډیوګانې زما دومره سبسکرایبر نه دي چې څومره زما ویوز راځي په هغې باندې او ډېر ښه ریسپانس میلاویږي نو د ټولو ملګرو یو جهان مننه دغه شان مینه کوئ دغه شان محبت کوئ په مینه باندې ټوله دنیا آباده را او ولاګ رانه ډېر اوږدېږي نو انشاءالله په نیکسټ ولاګ کې به میلاویږو د لوی الله په امان.